د پاکستان تحریک انصاف په 23 کسیزه نوې سیاسي کمیټې جوړه کړې شوې ده چې ترېنه پخوانی وزیر اعلی علي امین ګنډاپور، زرتاج ګل او علي محمد خان بشمول یو شمېر نوموړي مشران فارغ کړي شوي دي. د بل جماعت سره تعلق لرونکي محمود خان اچکزی او سینیټر علامه راجا ناصر عباس په کمیټه کې شامل کړي شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف نوې سیاسي کمیټه اعلامیه جاري کړې شوې ده چې پکې علي امین ګنډاپور، علي محمد خان او زرتاج ګل فارغ کړي شوي دي. په سیاسي کمیټه کې سزا یافته عمر ایوب، شبلی فراز او شیخ وقاص اکرم شامل کړي شوي دي. د تحریک انصاف په سیاسي کمیټه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل اپریدي، عمر ایوب، بیرسټر ګوهر او اسد قیصر شامل کړي شوي دي. په سیاسي کمیټه د پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري سلمان اکرم راجا، فردوس شمیم نقوي، په پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن لیډر معین قریشي، ملک احمد خان، سجاد برکی او عالیه حمزه، خالد خورشید، سردار قیوم نیازی، عامر ډوګر، فوزیه ارشد، کول شوزب او لال چند شامل کړي شوي دي.